التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. نبی اسلام اشاره وکړه خپل سینې مبارکې ته، وی تقوا خو دلته ده، دلته ده، دلته ده تقوا. دویم نمبر طالبان وی تقوا د سپي ده، تقوا قلبي. ټوله ورځ ګنګو کې لګیایي خوري، چې میتیازې کوي نو خپه پورته کوي وایي دا سرمن مې چېرته پلیته نه شي، دا وجود مې پلیت نه شي. دې ته تقوا قلبي وایي، قلبي. هغه تقوا قلبي خو جدا ده، دا قلبي ده. ما هغه ورځ د یمه یاره ما پکې یو بلې ته هم خیال شو، اوس د دې سټیج دا تقوا هم شروع شوې ده او د چا مخې ته تقوا هم شروع شوې ده. هغه لږ واخلئ. نو ما زه وایم چې دې له به یو بل نوم ورکو، یو تقوا قلبي ده، یو قلبي ده، یو وقتي ده. یو وقتي ده. ښه فهمو ده که نه؟ دا اصطلاح تقوا وقتي. تاسو وی نه هغه خو د انګلیش نوم دی که نه، هغه طالبان دي ډېر روان یې. نو تقوا قلبي، قلبي او وقتي. قلبي دی الله زمونږ د زړه تقوا نصیب کړي، او هغه چې محسوس نشي ګورې تا ته، چې نه تا ته محسوس شي نه بل ته محسوس شي. خلک وایي چې ګنې د یو نهي عن المنکر چې دی نو دا د تقوا علامه ده. هر ځای کې د نهي عن المنکر د تقوا علامه نه ده. ته یو سړی د بدو نه منې کې او په هغې کې ستا نوم کېږي نو دا ګورې تقوا نه ده، دا ځان له ریا ده، دا نهي عن المنکر هم نه دی چې ته پې مشورېږې او ته هم د دې لپاره وکړې چې یاره خلک به بیا وایي چې دا ډېر نیک انسان دی، هېڅ شی نه پرېږدي منکر کارونو نه. بس په یو داسې طریقه وکړه چې څوک خبر نه شي او هغه بنده په خپله باندې پوه شي. زمونږ سلفو هم خلک منې کړي دي او موږ هم خلک منې کوو. زمونږ سلف هم خلک منې کړي او موږ هم خلک منې کوو. یو ملګري راته خبره کوله، وی هغه کله چې فتنه وه د طالبانو په نوم باندې، طالبانو په نوم خلک راوتي وو، وی دا طالبان دي. نو یې په بر علاقو کې ما ګاډی چلو، غټ ګاډی مې، نو هغه ملګری امي دی ما ته یې وی بس ډریور یم، نو وی موز مې په هغه ورځ نو کړی چې راپاسېم ګاډي ته کېناستم، بس وی ما لوړلو، نو وی دی راټینګ کړم طالبان. نو وی ما ته وی چې راکوز شه. نو ما وی چې ښه جي، ما وی چې که دی د مونځ تپوس وکړي نو کړی خو مې نه دی، او که ورته وایم چې کړی مې دی دی به زما مخ ته وګوري. نو ما خو مخ لاس هم سم نه دی کړي. وی ما ته وی چې مونځ دې کړی دی؟ ما چې آو جي. وی چې شابنه رضا. وی ما چې ته خو طالب نه یې، تا د سر خپله نه دی کړی، مخ لاس دې کړي دي، نو نه تا کړی دی نه ما کړی دی. که تا کړی که سم دی زما د مونځ نه به خبر شوی چې ما نه دی کړی. دا خو وقتي طور سره هسې ته وایه. نو یو تقوا وقتي ده چې بس وخت سره تقوا یې بیانې. پیر صاحب باره کې راځي، یو پیر صاحب و، پیر صاحب ورته و خو ګوره په دې خیال کوئ دا چې زه ووایم چې پیر صاحب و نو کله پکې دا بل طرف ته مونږ وو. پیر صاحب ځان سره زوی یې کړی و، د چا ډوډۍ له تلي و، ډوډۍ لړل، نو روټۍ خو لږه وخوړه، نو بیا مونځ ته ودرېد. نو مونځ پسې مونځ دی او ډېر اوږد مونځ دی او څه د ناشنا ډېر زیات د خشوع او خضوع نه ډک مونځ یې وکړه، ډېر زیات. او اوږد څه دی چې سم اوږد مونځ و. زه که وس کوم زه اوږد مونځ نه شم کولی، پلار سره عادت شوی یم په خدمت کې، اوس رانه ومکه ډېر وس وکړم نه شم کولی. نو هغه چې اوږد مونځ کوي، اوږد مونځ ډېر ښه خو په تیاره او په رڼا دواړو کې کوئ. ښه صاحب چې کور ته پیر صاحب راغلی دی نو کور یې ډوډۍ راکوي. ایو ته چې ډوډۍ له تلې وي تا له یې کړې وه. وی هلته مې د خلکو د وجې لږه وخوړه، د خلکو د وجې لږه وخوړه. ما وی چې خلک به وایي چې پیر صاحب خو ډوډۍ ډېره خوري، نو دی خو به خوب ډېر کوي، نو د هغې د وجې مې لږه وخوړه. نو وی دا ډوډۍ راړئ چې کور ډوډۍ سمه وخورم. نو زوی ورته وی چې د ډوډۍ کزا راړي د هغه مونځ کزا هم راړه، هغه دې هم د مونځ د خلکو دپاره اوږد کړه، هغه مونځ دې هم د خلکو دپاره اوږد کړه. څه کوې؟
یاره که خلک هر څه ووایي هېڅ پې نه کېږي هېڅ پې نه کېږي که خلک ډېر ښه ووایي نو هم پې څه نه کېږي او ګوره که خلک دې بد ووایي نو هم پې څه نه کېږي به هر حال الله رب العزت دې زمونږ د خپلو اکابرو هغه نسبت نصیب کړي نسبت چې در سره یې چې چېرته ځئ چېرته چې ځئ هغه به در سره هغه نسبت به سر سره تړلی الله دې زمونږ ستاسو تقوا د زړه تقوا نصیب د قلب او د زړه تقوا دې الله زمونږ ستاسو نصیب کړي